دونکي دې د ټولو د اختر مبارکي زما د اړخه د قبول کړي چې چا قرباني کړې ده الله رب کریم دې د هغوی قرباني قبوله کړي. زما خو خپله دومره اختر باندې ډېر نه پوهېږو او نه دا لومړی کال دی نه دویم کال دی. سو لوی وخت نه زمونږ د اختر شپه د 19 سره وي. همیش ته اختر داسې په ګرمۍ کې وي، ټرانسفارمر یې سوځېږي، خلک بغیر بجلی وي او په دې ګرمۍ کې چې د چا بجلی خرابه شي نو هغه داسې وي چې ټرانسفارمر یې سوځېدلی لکه د غونډه محله چې د حوالات کې بند کړي او پکې یې ورته بند کړي. نو زما خیال دی چې د خدمت کولو دا یو بهترین موقع ده او یو بهترین عمل دی. نو مونږ خو په اختر باندې خپله بس دویم کال دی چې مونږ اختر شپه چې ته خپل بچو سره خپلو والدینو سره مونږ نه ده تېره کړي او دا ځل یې مو همغسې وه. نن راته اچانک پته ولګېده چې د جمعې ورځ ده نو بیا لړو جمعې مونځ وکړو، ګنې مونږ د ورځو شپو حساب ختم خراب دی، پته نه لګي. زمونږ خو اتوار، جمعه، خالي، یخني، ګرمي، چوکدر دې کې یوه ورځ داسې نشته دی چې زمونږ چوټي نشته. زما خیال دی سیاست چې څوک په صحیح عمل کې د خدمت په نیت یې کوي دې کې چوټي شته نه، دې کې چوټي ګنجایش شته نه. د چوټۍ کار چې کوم دی چې څوک چوټي کوي نه د بیا سیاست. الحمدلله مونږ په دې مشکل حالاتو کې لکه که تاسو وګورئ په جنوري کې 8 کرایسس راغل نو مونږ ټوله جنوري په دې ځای کې تېره کړي. مونږ 8 کرایسس فیس کړي دي او مونږ مینج کړي دي. اوس د وروستو د یو میاشت نه د بجلی مینجمنټ کرایسس مینجمنټ روان دی او زما خیال دی په دې نوښار ضلع کې دې کې به داسې یو کوڅه نه وي، کلی خو پرېږده، داسې یو کوڅه به نه وي چې په هغې کې زمونږ د لاس ټرانسفارمر یې نه وي تلي. او دا څه ملګرو خبره کړې وه چې دا د سره د ایلارو ټرانسفارمر یې دي یا د سره سرکاري ټرانسفارمر یې. دا زه هغو ته وایم چې دا خو راته نه وایم چې دا د کوم ځای ټرانسفارمر دي، خو دا نه د سرکار ټرانسفارمر دي نه دا د ایلارو ټرانسفارمر دي. د دې نظام چلولو لپاره اول به بې مالګې ډوډۍ خوري، بیا به زما شاګردي کوي، بیا به هغوی ته پته ولګي چې دا ټرانسفارمر یې څنګه راځي، دا څنګه کېږي. په دې ټول مینجمنټ کې مونږ 3 وروڼه، 4 تره زامن او 12 کسان زما سټاف، زموږ خپل ورکشاپ، خپل ګودام، خپل ټول ټولز دا زموږ خپل پرایویټ دي. دا مونږ په خپل سوچ او خپل مینې سره دا کار مونږ کوو. دا د هر سړي د وس کار نه دی. زمونږ دې ځای کې چې څومره دا لایټ آف شوی دی د هغې وجه دا ده چې څنګه ټرانسفارمر اوورلوډ شي هغه وسوځېږي یا لینک ووایي، څنګه چې فیډر اوورلوډ شي نو فیډر په ګریډ کې ټریپ شي. زمونږ د کنډرو ګریډ سټیشن چې دی نو دا دې وخت کې انتهایی اوورلوډډ دی او دا فیډر تقریبا کم و بیش دا 10-15 ځله ټریپ شو او 2 ځله دا بالکل بلیک شو. نو چې کله دا بلیک شي نو ټولې فیډرې آف شي او مونږه د دې نه څوک په هغه وخت کې نه خبرول. مونږ وایو چېرې کیاس پیلاو نه شي، خلک غبراو نه شي، خلکو کې خوف و حراس را نه شي. مونږ بیا 2 ځله دا فیډ چې کوم کنډرو ګریډ سټیشن دی دا مونږ 2 ځله دا مونږ د امانګړ ګریډ نه د 220 نه دا مونږ سټارټ کړو. 132 مردان سپلای فیل شوه. دې کې تقریبا 7 کیلومیټر بجلی لاین چې کوم دی دا اوس چینج کول دي او هغې نه مونږه اولس نه خبرول. مونږ هغه ټول ټینشن ټول پریشر ما زما رونو زما ټیم زما ملګرو دا مونږ سسټین کو. مونږ واغشتو د خلکو خبرې مونږ واورېدې، هر څه مو اورېدل او مونږ وایي که مونږ خلکو ته دا اطلاع ورکړو نو خلک به دې سره ډېر ګبراوېږي. لہذا اوس هغه وخت تېر شو، اوس صرف دومره ده اختر چوټیانو نه بعد څنګه چې مونږ دا ګریډ سټیشن سټارټ کو د 132 په ځای باندې امانګړ نه د مردان په ځای دغسې اوس به په دې کې مونږ دا مینټیننس کوو. 7 کیلومیټر ډېر های ټینشن کیبل دی او هغه اوس دیټ نیډس ټو بي ریپلیسډ او بدلول غواړي. نو هغې دپاره به مونږ یو 100 غنټې 12 غنټې هغې لوډ شیډینګ دغه پرمټ غوښتی دی او هغه ما ورسره لا اګري کړي نه ده. ما ورته دا زیات دی، تاسو کم از کم دې ته خپل فورس ډبل کوي، ډبل په ځای ټریپل کوي چې دا کار مونږ په 4-6 غنټو کې وکړو. نو دا به مونږ اوس کوو. نو مونږ الحمدلله په خپل ځای باندې یو. مسلم لیگ نون د نوښار 15 چې کوم 9 حلقې دي په هغې باندې 4 حلقو باندې مونږ خپل امیدواران فاینل کړل.
درې کسان پاتې دي چې موږ فائنل کو دا غي نه بعد موږ دا غي اناونسمنت می بي هفته یا 10 ورځې بعد موږ هغه اناونس کو. ګورې چې کم چې د بجلی والا د ګیس والا لوډ شیډینګ دی کنه د ګیس لوډ شیډینګ اوس نه دی دا د رستو دونی مقالو نه روان دي په ملک کې په کم سلور کاله د پی ټی آی او د عمران خان حکومت چلیدلې دی موږ په 15 کالو کې 12000 میگاواټ بجلی جوړه کا زمونږ نه بعد 1 میگاواټ بجلی چانه ده جوړه کړي سیستم هغه عمر ده بجلی هغه عمر ده میټر سیوا کیږي کارخانه لګي کورونه جوړيږي کورونو کې نوي کمرې جوړيږي ایسی ګان سیوا کیږي ودونه کیږي فریجونه ور سره راشي ټي وي راشي جوسر راشي بلندر راشي واشنګ ماشين راشي د سيزونه استری سیوا شي په هغه حساب سره بجلی چې کوم لګښت سیوا کیږي بجلی چانه د جوړه کړي نو کرایسس خو بوي ګیس چې کوم کوکینګ آرز لپاره دی نو سوی ناردرن ګیس او اس اس جی سی سوی سدرن ګیس کمپنی چې کوم دا په دې باندې باوند دي چې دوی به سهار 15 نواله 9 بجو پورې د ناشتې لپاره ګیس ورکوي سلور غنټې بیا د غرمې 11 نواله 2 بجو پورې د غرمې لنچ لپاره غرمې ډوډۍ لپاره پخلی لپاره ګیس ورکوي بیا مازیګر ماخام نه 5-6 بجو نواله 9-10 بجو پورې ګیس ورکوي کم ټیم کې چې ګیس آف شي دا ګیس زیاده دینه پاور جنریشن کیږي دینه بجلی جوړیږي لګیا ده نو تاسو دعا کوئ مونږه ان قریب هغه زینو ته ورسېدو ارزان پټرول راغلل دویم جاز د روس نه راورسېده او د چې اوس لنډ ورځې شپو کې وتا سو غري پټرول ډیزل پرایسز به ورځيږي او د هغه نه بعد تاسو به وینئ چې بجلی قیمت به ورځيږي ملک به بجلی مزید نور پروډکشن هم شي چې په هغه باندې مونږ کارم شروع کړو یو کال کې بجلی کارخانه خو تاسو پته راځي یو کال کې خو نه لګيږي په هغه باندې مونږ خپل کوششونه او زمون کار په روان دي سیکنډلی د سوی ګیس چې کوم مونږه امپورټ کوو ایران نه اور قطر والا چې کوم زمون ډیلز دي ای سره زمون دا چې کوم راشي ال ان جیز او هغه پایپ لاین راغو ایران والا نو آی هوپ چې مونږ با راتلون کې ډیر لږ وخت کې مونږ د ګیس کرایسس نه ووځو او په ګیس میټر باندې چې کوم پابندي ده دا هم ختم شي ان شاء الله نوی میټر هغه هم به ان شاء الله انسټالیشن سٹارټ شي نوی خطر نشته مونږ خبردار مونږ د کور مالکان یو د کرایدار نه مالک ته به څومره خطر وي قبضه به وکړي بغیر کرایې بس ورځې تیرېږي پردې به ګنده کړي قالین به ګنده کړي بیډشیټ به ګنده کړي ځان سره به چې د سګرټ سټرې چیزې وړي جیب کې به واچي چې ګلدان به پټ کړي د دې نه زیات مونږ ته هېڅ خطر نشته چې څه غلا کول هغه یو که لاړل مېلمانو د فلم کې یو کردار راځي هغې ته ګیسټ سټیرینګ وایي چې دا مهمان اداکار وي یا مهمان اداکارانو راغو لاړل مونږه ولی وارثان مونږ د ملک جوړولو والا پارټي یو مونږ په خپل ځای ولاړو مونږ ته هېڅ خطر نشته او ستاسو په سوال باندې کوم ته دا نن خبر ورکوم چې میا نواز شریف اگست میاشت کې واپس را روان دی او صرف را روان نه د سلورم ځلې وزیر اعظم جوړېدو ته را روان دی وزیر اعظم به میا نواز شریف وي خدا نه خواسته ان کیس هغه ونه شي نو بیا به شهباز شریف صاحب وزیر اعظم وي او هغه به الیکشن کمپین خپله لیډ کوي او راتلونکي سیاست کې راتلونکي مستقبل کې د پی ټی آی هېڅ کردار نشته پښتونخوا کې چې کومه نوې پارټي جوړېږي مونږ هغې ته سترګې په لار یو اوس ته دا نران دي چې جوړه دي کی دا فلال لا د بتو نر دی نه دی خو دی لا اخو دی اوبه به پرستو پته لګي سرکاري پارټیانې هر دور کې جوړې شوې دي تاسو کاف لیګ هم کتلو تاسو په پیپلز پارټي کې هم ګروپونه به لیدلو په ان پی کې هم ګروپونه کتلو مسلم لیگ کې هم تاسو لیدل دا په هر دور کې جوړېږي راشي د دې مثال د خریړو وي د دړونی وي روزي باران چې وشي ختم شي